یو سوال بعضې خلک کوي او دا ډېر راځي چېرې موږ بینک کې ملازمین یو نو زموږ دا ژوند څنګه دی نو دا بینک نوکري په وس کول نه دی ښه د دواړو جهانو سردار وایي چې سودخور او سود ورکوونکي او د هغې لیکونکي حساب کتاب کوونکي او د هغې ګواه دا ټول دا مجرمان نو که سړی د سود په کاروبار کې مبتلا په بینک کې نوکري نو زړه کې دا قصد وکړي چې دا غلط کار دی غلط ته دی غلط وایي خو زړه کې دا په ښه اراده وکړي که ما له خدای د دې نه ښه کار راکړه نو زه به دا پرېږدم او بل به اختیار کړم او چې کومې پورې کار وي او دې یو ځل نوکر شوی دی نو کوي دې پکې خو بد دی ورته په زړه کې ګوري ځکه آخر چې دې هر څه پرېږدي نو څه به کوي نو دې کاروبار کوي خو دا د قصد وکړي چې دا کار غلط دی خو زه مجبور یم او که کله ما ته د دې نه ښه کار میلاو شو نو زه به هغه اختیارم دا وپرېږدم دویمه خبرې اکثر خلک تپوس کوي یو سړي پیسې ښي په بینک کې او په هغې سود راشي ګورې سود دی که سل نومونه والا کېدی که منافع والا کېدی اوس مالامال سکیمه او دا نور نومونه دي غوړ زیات او دا سکیمونه یا دا بانډونه که په دې زیاتي پیسې راغلی دا ټول په سود کې داخلي دي خو هغې ته یې مه پرېږده که بانډ دې اخیستی نو بانډ به په دې نیت والې چې زما یاره سرمایه ده کور کې نشم ساتلی د غلو یاره ده د ډاکوانو یاره ده خو که پې پیسې راغلې نو پیسې د بینک نه راواله او چرته غریبانانو له ورکه یا یو ادارې له یا یو یتیمخانې له په خپله به یې نه استعماله خو په دې نیت په بینک کې پیسې نه ږدې چې زه پې سود والم په دې نیت یږده چې دا خپلې پیسې کله د سړي دپاره دشمن ګرځي نو جیب کې سړی ساتلی نشي کور کې ساتلی نشي هر سړي باندې څوک اعتماد نشي کولی نو ته به په دې د حفاظت په نیت کېدې او چې څه پې راغلل هغه ترې راواله هغوی ته یې مه پرېږده راواله او په خپل ناسې غریبانانو مسکینانو له ورکړه او د ثواب په نیت نه چې ماله به خدای پاک په دې پیسو ثواب راکوي نه د عمل په نیت په دې عمل به خدای ثواب ورکړي د دې داسې مثال دی لکه کلو کې سړی جومات ته راشي او د واښو د پاسه سپي او دسماتې کړي نو تا ته خو دا حکم دی چې دا ګندګي به لرې کړې د جومات نه خو ګندګي لرې کول دا به نه وایي چې زه دا ګندګي د خدای په نوم چرته چاله ورکوم نه په دې نیت یې خلک غورځوي چې ما ته د جومات د پاکۍ حکم دی او دا یو پلیتي ده چې د جومات نه غورځوم نو دغه شان که بینک کې پیسې راغلي نو ته به خپل مال سره شریک کښېنه پاکو سره به پلیت نه شریک کښې او په دې نیت به یې لر کړې چې زما دا مال پاک پاتې شي دا ګندګي ته لر کړم نو په دې عمل به خدای ثواب درکوي په پیسو به خدای ثواب نه درکوي نو یو په عمل اجر شو یو په پیسو اجر شو لکه جومات نه پلیتي غورځول په دې عمل به خدای ثواب درکوي پلیتي خدای نه قبلوي پلیتي خو پلیت شی دی بلکې که پلیتي دې چاله ورکړه او په نیت د ثواب دې ورکړه د کفر یاره ده دا سره حرام مال قطعي حرام غلا دې کړي ډاکه دې کړي سود دې کړي او چاله یې ورکړې دا د خدای په نوم ستا نو دې پې کله کافر کېږي ځکه ته د خدای هتک وکړه د خدای په نوم تا حرام ورکړې چې تا ته معلوم دی چې مرداره ده او حرام مال دی او د غلا دی او د ډاکې دی په هغې خدای یادول او د خدای نوم یادول دې پې کافر کېږي بلکې دا حکم دی که یو فقیر ته معلوم وي چې دا د سود پیسې دي حرام او ده وله ورکړی او هغه پوهېږي چې دا پلیتې پیسې دي او دی ورته دعا وکړي چې سبحان الله یا پې بسم الله ووایي نو دی خرابېږي یعنې سود خو د سودخور په حق کې دغه دی خو چې ده ته معلوم وي چې دا حرام خور سړی دی د کاروبار ټول د سینماګانو دی ټول کاروبار یې د حرام رزق دی نو د هغه نه پیسې مه اخله که په هغې د خدای هغه پکې نیت د خدای وکړي یا ته ورته وایې سبحان الله بسم الله ډېر دې خو کړه
دې خرابي پکې خدای پاک دې ته موږ وساتي. د دواړو جهانو سردار وایي وی دا زمانہ به راشي که سړی سود نه کوي خو د سود لوګي به ورغځي. موږ په هغې زمانه کې یو. یعنې سود لوګي مطلب دا دی که ماچس اخلو نو هم هغه کاروبار په سود روان، که تنخواه هلې هم تنخواګانې د بینک په واسطه راځي. یو سړی تجارت کوي د بینک کې پیسې داخلې کړي د هغه سړي په نوم هغه هلته وصول کړي، یا څه مال رالېږي نو پیسې ولېږل او رالېږل ټول د بینکونو په واسطه دی او د بینک کاروبار هغه په سود دی. د سود نه خلاصېدو دپاره ډېر متبادل صورتونه دي، خو که سړی اراده ده وکړي چې ما د خدای د سود نه بچ کړي نو قسم دی د بینکونو داسې ښکلی نظام شته چې بلا سوده به کاروبار کېږي. خو دوی بس د انګریزانو نه او د یهودیانو نه متاثره دي چې هغه زموږ نیکان کامیاب شوي دي او دې ته نه ګوري چې هغه ستاسو نیکان د امریکې خلک هغه د مسلمان په دولت مزې کوي. یوازې $54 د سعودي عرب سرمایه د محفوظه په امریکا کې نو هغوی په نوټونو څه کوي هغه بل غریب ملک له ورکړي، غریب ملک له ورکړي په 5%، په 6%، په 100 پسې 6 نو دی مسلمان له یو ورکړي او 4 هغوی ځان سره وساتي. نو اکثر د دې عربو ملکونو دا چې کوم تیل پیدا کړي د دې سرمایې دي او د کافرانو په ملک یې ښوي هغوی پې سودونه کوي. که دوی د خپل اسلامي ملکونو کې کېښودلی او په سود یې کاروبار نه کولی په حصه باندې کولی چې کوم د شریعت د قواعدو مطابق دي نو هغوی ته به هم خیر رسېده او مسلمانانو غریبانانو ملکونو ته به هم خیر رسېده. خو زمونږ د اکثر بادشاهان او حکومتونه او وزیران دا د انګریزانو نه متاثره دي په تهذیب کې، په تعلیم کې، په ثقافت کې، په خوراڅکا کې، په ناسته کې، په ولاړه کې، په ژبه کې، په تهذیب کې. دې وجه نه دوی په شر کې مبتلا دي. خدای دې موږ کې دیني غیرت پیدا کړي. سر بکاف سر بلندی و بندی و بند زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد سر بکاف سر بلندی و بندی و بند